السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ما سره موجود دی شاهینجي او خالد نذیر. نن بیا ستاسو په خدمت کې لایو او خپله خبره به کوو د نوښار حوالې سره خبرې دي او دې نه علاوه د پی ډي ایم سبا جلسه ده او اطلاعګانې دا دي چې جلسې اجازت هغه یې له نه ورکېږي، نه دی میلاو شوی. یو کشمکش جوړ دی، دې باره کې به هم خبره کوو ځکه چې جمهوري حق دی د سیاسي پارټو احتجاج، ریلیانې، جلسې، جلوسونه دا د پاکستان آئین د پاکستان شهریانو له حق ورکوي. او د دې نه علاوه د نوښار کې د امن و امان صورتحال هغه انتهایی خراب ورته ویلی شو. مسلسل د غلاګانو چوری چکار چې کوم د موټر سایکل غلاګانې دي، د مختلف اطلاعګانې دي. شاهینجي دې څه کوي جی ډیر مننه حافظ صاحب جی لاګانې خو حافظ صاحب خار کې حقیقت خبره چې ډیری شي د نن د درې ورځې مخکې کاپریور کې سو आवाज درځي؟ او راځي او आवाज درځي؟ आवाज راځي او आवाज او صحیح شو आवाज او کابل لیور کې د غلاګانو خبره تاسو کوله. سیګنل ویک دی یار دا خالد نذیر بھائی جی تاسو خبره وکړئ، هغه چې راشي نو دوباره به هغه لایو کو. نوښار امن و امان باره کې او د دې پی ډي ایم جلسې حوالې سره به څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ صاحب اول خو تاسو مننه مهرباني چې تاسو پروګرام کې انوایټ کړو. خبره دا ده حافظ صاحب چې په میدان کې چې کومه جلسه ده پی ډي ایم جی نه ته انتظامیه اجازه نه ورکړي، نو دا خو څه نوې خبره ده. انتظامیه کې اجازه ورکړي او نه کې حکومت کې اجازه ورکړي، په دې دای په جلسه باندې فرق نه بوزي. دا چې په پېښور کې د اجازه نه ورکړي جلسه وشوه، په لاوا کې اجازه نه ورکړي جلسه وشوه، په ملتان کې اجازه نه ورکړي جلسه وشوه. دا صورتحال په ملتان کې به کې اجازه وکوم ای په جلسه کې کوي نه کوم به جلسه کې او جی امید ده چې دا جلسه به چې کوم دی دا د ملتان یا د لاهور په نسبت بل دا لګا درنوي ولې موږ د خبر پښتونخوا خلک موجوده ټیم کې د منګای نه د دغه زیات تنګ دي، نو امید ده شرکت دی ولک شرکت سی وای د خلکو پاتې شو امن و امان او د خبره نو بس خو روتین سره چلیږي. امن و امان صورتحال خو حقیقت ته چې پولیس هغه شان کار نه کوي. ما پیغام تاسو ته ویل چې پولیس غش نه کوي، دا غش نه کول زواج چې کوم دی نو اغلاګانې دغلاګانو مين وجبل نه چې دي کې د منګای مغړ کې زار دي لکه منګای دا سره تنگ دي، روزګار نشته، نو کار نشته، نو سره هم په دغه لګانو په شکل راغو باندې مجبور شوی دی. دا اصله لکه متعفف شکار دی کو امیر دی او غریب دی کو زموږ د داسې صافیان دي، نو اس قسمه تحفظ نشته. لګانې کې موټر سایکل دا خو بالکل روټین سره کیږي جی او پولیس کاروایی کوي، خو بس بیا څه په پته پینې شي چې موټر سایکل کم خاله او غل کم خاله. بالکل شاهینجي هم راغو. نو شاهینجي تاسو ته आवाज درځي؟ بالکل आवाज راځي. خبره اوسو کوي تاسو حافظ صاحب دا چې چلې د نوښار دا
حالات ډېر خراب دي، غلاګانې ډېرې کېږي. ابور په کینټ کې موټرسایکل پټ شوی، نن په نوخا کې موټرسایکل د تیز رفتار نه بیټریانې او یو دوه درې دوکانونه والي شوي دي. نوخا خو په ډېر خراب دی چې غلاګانې ډېرې چل شي او پولیس به یا ګشت نه کوي په دې وجه به. او بل د جلسه مدان حکومت آلریډي وایي چې نه به کېږي. جی اوس اختیار بیان جاری کو. جی د پاکستان مسلم لیگ وایي ترجمان چې اختیاري تقریبا بیان جاری کو خپل ویډیو کو چې وایي سبا خاجي دې ته به مریم نواز راځي او جلسه په حکومت باندې کېږي. هغه د تر اوسه پورې چې کوم اطلاعګانې دي نو هغه اطلاع دا ده چې اجازت نه میلاو شوی. به هر حال سبب پته لګي چې څه کېږي او جلسه خو به خامخا د یو نوي تحریک د تحریک د نوې مرحلې آغاز کېږي. دې ټایم کې چې کوم ملګري سلامونه وایي د ټولو مننه، وعلیکم السلام. او ستاسو غیر چاپیره که څه مسله وي مشکلي نو هغه په خپل کمنټ کې تاسو لیکلی شئ، خپل علاقې نوم او خپله مسله. خالد نذیر بھائی زه به واپس تاسو له راځم. کرونا لهر دی دې ټایم کې په ټوله دنیا کې او برطانیې نه یو نوی قسم د کرونا د لهر آغاز شوی دی او هغه فلایټونه او هغه هم بند کړل د ټولې مختلف ګاونډي ملکونه. سعودي عرب پروازونه چې دي نو هغه بند شول او دلته نو ښار کې د کرونا SOPs حوالې سره انتظامی سترګې پټې کړي دي. د دې به ډېر بد اثرات نه راځي؟ دا دریم لهر چې کوم دی نو دې کې د مریضانو تعداد سیوا کېږي، کمیږي نه. هغه شان SOPs نه فالو کېږي څنګه چې په پیله ځل باندې شوه. بل انتظامي هم هغه شان دلچسپي نشته په دې پیغله لکه د شادي حالونو خلاف هېڅ ونه شو. صرف ټول زور چې کوم دی صرف په سکول باندې ده، په مدرسه باندې دی. دوی ته زما په خیال دا کرونا په سکول او په مدرسه کې ښکاري د ماشومانو تعلیمي ماحول چې کوم دی نو هغه متاثره کړی دی. او لکه هر ځای کې هماغه شان لکه روټین سره دغه کېږي. ته به نه وایي چې یو د حکومت د طرفه اعلان شوی دی او په SOPs باندې عمل پکار دی. په هسپتالونو کې هغه انتظامات نشته کوم چې په پیله مخکې وو. د مکمل یا لکه بعض هسپتالونو کې آیسولیشن واردونه اوسه پورې نه دغه شوي. بس مریض ته دا وایي چې دا شابه کور کې ایسولیټ شه. نو دا طریقه خو نه ده لکه یو غریب بیمار دی هغه هسپتال کې نه داخلي، هغه واپس راشي خپل کور کې ځان له خپل لګیا د شلو پورې دوايانې والي خپل ځان احتیاط کوي. او حکومت ته پکار دي چې دا دلته د انتظامی خلاف کاروي کوي. د عوامو خلاف نه، انتظامی او د مکمل د افسرانو خلاف دي کاروي کوي. د دې د غفلت د وجې د دې د بې غیرت د وجې د غیر سنجیدګۍ د وجې چې کوم دی نو دا شی په SOP نه فالو کیږي. لہذا حکومت ته پکار دي خو انتظامی توان نه ورګي، انتظامی افسران نه ورګي. به دا ولې دا صورت حال په بازارونو کې همغه شان راځي، هوټلو کې همغه شان دغه کیږي. لکه دوی به مخکې وایي چې پیکینګ کارنه به تاسو پارسل باندې پارسل نه په تواشو هوټل ته همغه د هغې نه په ډبل باندې راځي. با پارسل د خلک بیل ولري، دنده کاني دغه ته بیل ولري. صرف چې ښه دا اوس BSP چې کوم نه پیسې تقسیمي کې پاره کې زنانو دوه راځي لګي کم از کم 500 زنانه چې کوم نه په یو ټیم باندې په سکول کې پیسو ته ولاړي دینه دغه نه پیلاويږي. او شادي حال نو مګه شان کولای دی وی دغه چې کوم نه حال کې نه کوي. صرف د کلاوي د پاره دی بعد چې کوم نو ټلیفون لګولي دي خلک دغه کوي کسان هغه کینی واپس په بل دروازه باندې په هر کې کینیو بس یو ټاټ څنګه مخې بس حال مان زبیا تعالی بس یو لکه صرف انتظامی لګم او یو کسو شادي حال چې کوم نه پښه کو او کسان چې کوم نه تاوي دبو
اکثر یا غي نه په خبر شوم یا شادي حال ول نه پیسې واغشو پولیسو غزانه پرې خو چې دې حالات دي ته راشي سبا کرونا بس کنټرول شي او سبا یې سو کی پالو شي نو بس بالکل اس په پته نه زبردست زهیب رور وای چې ډي سي سټایم لا یو راولای نو موږ به کوشش کوو چې د دې پروګرام را روان سبای بل ورځي موږ حصہ جوړ کو ډیره مننه دې ټیم کې چې کم مرګري موږ ګوري هغه د خپل علاقې باره کې او د خپل چم گاوند او غیر چاپیره کاغه دا غي څه مسله وي نو هغه خپل کمنټ کولای شي د خپل علاقې نوم او مسله خالد نذیر بای څنګه وی چې کرونا چې کم موجوده لهر د نوې صورتحال شروع شوه دی او کم اس او پیز دي هغه نه فالو کیږي په مال مویشي منډیانو کې عمره شان رش دی هغه کې څه انتظامات نشه بازارونو کې کو ګورای نو بازارونو کې ډېر رش او د کرونا اس او پیز چې دی هغه بولاند کیږي شاهین جی تاسو ته आवाज درځي बिल्कुल राजी जी تاسو به څه وایي جی اوس چې ستا حکومت ستا ضلعي انتظامیان یو اډرو کی او پاغي باندې په خپل عمل نه کوي اوس کته وګوري زمون فورسز پولیس دي پولیس فورسز بتایات کی جی فورسز اغه یو په اس او پیز باندې عمل نه کوي ماکس نه چولی ای په ټریفیک والا پروډ باندې داسې ولاړی په پولیس لین ته لار داسې لاړی خچ کم ادارې تزي ايم د دې اس او پیز خیال نه ساتي نو یوال شادیال نه چې په دغه باندې د نظر ثانیو کې دی په خپل پروسیس باندې عمل کوي بیا به ارسړې په دې ارس باندې به عمل کوي زبردست دې ټیم کې موږ سره د پاکستان مسلم لیگ نون رهنما او متحرکه سیاسي مشر د نوخار عبدالحق بای هغه موږ سره په لاین دی موږ باغی سره د سبانه جلسې حواله چې کوم داغي تیاریان دي او اجازت هم نه ملو شوی دی باره کې خپل خبره کوي عبدالحق بای تاسو د आवाज درځي بالکل راځي تاسو به څه وایي دا چې کوم صورتحال شروع دی موږ خو د کرونا او د دې باره کې خبره کوله خو ایشو چې کوم تاسو د پارټای پی ډی ایم حواله سره اطلاعګانې دادي چې اجازت نه ملاويږي یو ایشو جوړ کړی دی سبانه جلسې د پاره تاسو څه تیاریان دي او په دې باره کې به څه وایي تاسو یو جهان مننه چې موږ ته بیا دعوت راکړو په پروګرام کې ټول نه وړاندې خو زه د نوخار صحافیانو چې کوم الیکشن شو د مونږه او د شهنشاه بای او پراچا صاحب نور تغییر غونډه کابینه ته چې شو د خیر سره دی پکې الله پاک کامیاب تاسو حافظ صاحب خبر وکړه چې د جلسې په دغه کې لکه صدقه دی څنګه چې تاسو ته پته ده حافظ صاحب چې په ملک کې یو حالات روان دي مختلف یو وخت د پی ډی ایم د کیسه د بل وخت چې کم نه نو چې کم دا اوس د کرونا د دویم سیریز دی یادې حکومت تاسو د دې خبره کوي چې دا چې کم د پی ډی ایم د کم د غریقه یادوي تاسو جی نو حافظ صاحب سبب سره مریم بیبي مردان تر روانه ده او پی ډی ایم ټوله پارټي به ان شاء الله سبا سره د مسلم لیگ ټوله پارټي به د نوخار نه ومزيدا سي دغه نو حافظ صاحب د پی ډی ایم لکه دا سلسله لکه دا خو تاسو ته پته ده چې حکومت یو وخت یو خبره کوي بل وخت بل خبره کوي اوس کچره دی وای چې را کرونا ده نو مونږ دا وایو چې په فروری کې په 19 فروری باندې د بای الیکشن د پی کې 63 او یا په پاکستان کې چې کوم نورې حل کیږي نو په دغه ورځ کې خو هم یقینا چې کرونا وي ځکه چې دای خدای وای شي وای کرونا وای جمی کې ودا کوي او په اوړي کې بیا چې کوم نه ختميږي نو حکومت خپل دغه پالیسی کوي نن تاسو لړ شي د یوټیلیټی سٹور مخه ته چې کوم دی په هر ځای کې چې کوم دی سٹور مخه ته د بانک مخه ته
او داسې اوس چې کوم دا احساس د دې د بل کوم پروګرام شروع کړی دی شهنشاه بای ته دې سیس پته ده ابو رزدای ملته کې راغلی و هغه جنکو سکول ته په تحصیل روډ باندې چې الته کم حالو نو هغه ټول دنیا ته سرګند دی مونږ خدا وایو چې کدی وای چې کرونا ده نو خو بس بیا خو هر وخت کرونا ده یو وخت حکومت خپل اجلاسونه کوي په نوخار کې دا غي جلسې کیږي په اسلام آباد کې دا غي پارلیمنت کې هغه اجلاسونه راغواړي د سېنات اجلاسونه راغوستې کیږي لګیاري او چې کله بیا داسې خبره شي نو د پی ډی ایم د لپاره چې کم دین هغه نو زمونږ د لپاره بیل قانون او د دې د لپاره بیل قانون دا خو ډېر عجیب غونډه خبره ما ته ښکاري امتیازي سلوک تاسو سره کیږي یقینا حافظ صاحب دا خو لکه اپوزیشن دا مونږ په ټول عمر کې دالي دلې دي اپوزیشن چې کم دینو خو لکه د اپوزیشن چې دای کم طریقې سره دیوال سره لګای لګیاري نو داسې حالات مونږ چرته په عمر خود کې نولې دي زه خو دا وایم چې دا خو ډېر تنگ نظر خلک دي یقینو ساته یا فیس سے چې زه خو به ته تنگ نظر خلک بوته ویم جی بالکل دا د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ اوس جنگ روان دی او دا صورتحال نن چې کوم دغه دی نو د اجازت نامې د کرونا حواله سره او د تاسو خبر هم صحیح ده چې کله د دې جلسې دی او جلوسونه دی او کم د یوټیلیټي سٹور او د پدی بنظیر انکم سپورټ هغه چې کوم احساس پی سی دی خالد نذیر بای پدی باندې هم خبر اوکا نو یقینا دا یو سوالیه نشان دی چې د کرونا دغه شروع شنو یو خدای ته مدرسه او جمعه ته دا ورته ښکار شي او د دې نه علاوه نور هر ځای کې هغه ګیدرینګي اوس ورته سبانه جلسه په نظر راغلی ده نو ګور بچ سکیږي او تاسو تیاریانه نو خار نه بس پوزیشن تاسو بس دغه کې ځي حافظ صاحب زمون خو سبا ته ان شاء الله 9 بجې نوخار هاوس نه پروګرام دی ان شاء الله تعالی او مونږه خو تاسو به کتلی چې مردان خو زمون سره هغه دغه خبره چې مونږ خو بوته جوړ و شهر وایو لکه دغه کو حساب دی مونږ سره مردان خو مونږ سره الحمدلله په 15-20 منټو کې دی نو ان شاء الله چې لاهور ته زمونږ د نوخار د ضلع کم از کم 60-70 گاډي چې کم دی دا تلیو دا سپاغي کې کوچز وغیرہ مو موټریم پکې هر څه پکې نو ان شاء الله تعالی دا خو ان شاء الله که خدای کړي خیری نو خار نه ان شاء الله سبا 200 گاډي بزي که خیر ان شاء الله الله ته منظور وي عبدالحق بھائی د پی ډی ایم جلسه ده نو د کې خو ډیر جمعهتونه دي د هر جمعه خپل دغه د په یو ځای بزي نه فیس دا خو ما تاسو ته خپل جمعه خبرو کړه نورو پټو خو بچ کوم هر سړی خپل پروګرام دی لکه پی ډی ایم دغه دی خو لکه مطلب دا د ټول پارټي په دغه شانتي زی ان شاء الله دغه شانتي هر پارټي ته نو خار نه بچ کوم نو خار مردان 400 دا ټول دغه دا خو دا صدور شپږ ډیسټریکټ دا خو بالکل یو بسره تړلي 400 په خبر یادو مسوابه شو مردان کې خو خیر خپل دغه دی ان شاء الله ډېر ګڼ تعداد کې به خلک راځي تل خیری خالد نذیر بھائی आवाज درځي आओ जी गाजी अब्दुल्लक भाई जी आप भी कहते हैं साथ इलेक्शन है और 26 तारीख तक कागज में टाइम दे 19 फरवरी बाद इलेक्शन की आओ जी اخوا پی ډی ایم لګای په استفاقان باندې ورکې دي خو تاسو چې کوم نو دا الیکشن کولو دا کوي دا سبا کوي په دې حواله سره ها خالد بھائی خبره داسې ده ستاسو خبره بالکل په ګل بدله ستاسو سوال ډیر زبردست اپریشیټ کوم دا کوېسچن د هر انسان په ذهن کې راځي چې یو وخت پی ډی ایم لګیر استفاقان اخلي او بل وخت چې کم دینو الیکشن د بای الیکشن ګوره جی د دې خبره داسې ده چې اوس دې کې خو زمونږ د سکار نشته چې ګورنمنت په دې ورځو کې دا الیکشن اناونس کړي لکه دا خو د ګورنمنت دغه د صوبو پر ځمندې باندې د اساس کیږي الیکشن کمیشن د صوبونه دغه اجازه واخلي او چې دوی وته چې مونږ ریډي یو نو بیا الیکشن کمیشن دغه شیډول اعلان نو اوس دوه خبرې دي یو وړخته استفاقانو مرحله ده هغه په خپل ځای باندې ده او بل وړخته چې کم دینو د بای الیکشن چونکه ګورنمنت اعلان کړی دی نو مونږ بعد د استفاقانو هغه خبره چې ده او په خپل ځای باندې وي او پی ډی ایم چې کوم اعلان
او کی چې یاره الیکشن وکاو نو ان شاء الله الیکشن بم کو اوس داس مونږ نشو کولای چې مونږ غني حکومت دی وای چې یاره دلته کې حکومت زمونږ دا دوک تیرګ راټیم کی چې یاره د خودي وخت کې استفاګانی ور کوي راشد اتنه سیټونه په پاکستان کې نو دی باندې زمونږ کسان راشي ځکه چې جماعت اسلامي مالړي چې کم دی د الیکشن نه بایکاټ کړي نو بیا خپل څوک شته نه اتوماتیکلی دا چې کم دی بیا به پی ډی ایم به چې کم دی نو په دغه سیس کې به اتوماتیک په هغه کې خپل دی او هغه به الیکشن بیا رستو هغه خبره چې لکه دا ډیسیژن سکیږي دا زه په هغه باندې دغه نه کوم او ان شاء الله تعالی لکه څنګه چې شیډول دغه شوی نو هغه کې خلا ټایم هم شته د 25 تاریخ نه واله تر 30 تاریخ پورې کاغذات نن ترتیب جمع کیږي نو ان شاء الله کاغذونه هم جمع کو او چې پی ډی ایم وای نو ان شاء الله الیکشن بم کو خودلته تاسو دا یو خبره ضرور وکم چې د پی کې 63 حواله سره چې میدان د تخالی نشو پرېخوي بالکل ورته نشو پرېخوي په دې کې هیڅ دورای نشته دی کدی سو کدی سم وای او سم کوي خو لکه داسي هغه زبدا وایم د پښتو هغه یو شعر دی چې لکه پی ډی ایم نوي نو زه هغه حواله سره خبره کوم وای کته نوي نو بل بوي وای تانه لګ بدل بوي نو بس بیا بل شی بدل وي خو ان شاء الله تعالی په د پی کې 63 نه به ان شاء الله امیدوار به زبردست وي او تکړه به وي او زه به دا وایم کله پی ډی ایم په دغه باندې کې جماعتونه مونږ په اعتماد کې ان شاء الله خپل په بره لیول باندې ډیسټریکټ په لیول باندې صوبایي مرکزی ټوله خو ان شاء الله دا به وایو چې ازمره نه خزمونګ نیوي نو ان شاء الله تعالی جیب نه خبوي او څنګه تاسو پته ده چې ازمره او جیب دا دواړه په ښکار کې استعماليږي نو جیب سره چې کوم نه په جیب په بانټ باندې ان شاء الله ازمره ناس یو روان وي که خیری او ښکار وکړي ان شاء الله. خالد نذیر بھائی ها جی دا عبد الله بیا د سینجه متعلق دا کول ته پوس کولو جی سینجه صورت حال ټول پمپونه بند دي د سینجه او ترانسپورټر لګیا دي ای پټرول استعمالي ای وی دا وی چې نو دای کای نو دای په ډبل باندې اضافه کړي سو په دې حالت کې سو دا وس کی आवाज ناراضي افسه مطلب خو دې خبره دا شو عبد الحق بھائی مطلب خو دې خبره دا شو ولا ګاډو کو نو تاسو بازار سره ودروي خو څه دا عجیب دا لغه خو آزاد ده आवाज راځي عجیب دا نه څه عبدالحق بھائی زما په خیال د انټرنیټ کنیکشن د وجه نه ډیسکنیکټ شو او ډیرو مرګرو میسیجونه هم کړي ډیره مننه کمنټ کې جی افیسه د سینډیا غټه مسله ده افیسه دا غټه دا ایشو دی بالکل زه نن د کوچ غاټلم لګوي هغه کوي ماته په ډبل باندې یاد کوي چې دا شان مون پټرول استعمالو سینجی سدي د وجه کوم کوي نه سوا کړی نو زه انتظامی تخواس کوم چې دی هر کې کوم نو ترانسپورټرانو ته یو کوي نه مې دا کیه د دې خلاف د کوي چې لګا سینجی نشو سینجی خو د پټرول نه ده نو پټرول په 103 دی او سینجی چې کوم نه په لغه باندې بالکل صحیح 148 کې چلیږي نو انتظامی لپاره دې ته توجه وکړو چې کله سی ان جی بنديږي نو ترانسپورټران خلاف د کاروای نو واقع ده کیږي دوی تاسو خپل روټین سره خپل کوي وسولوي بالکل دا زبردست ایشو تاسو روچت کو دا سی ان جی دا عبدالحق بھائی راغو نو دینه به تاسو خپل کوېسچن بیا وکړئ عبدالحق بھائی د سی ان جی کم بندش دی د حواله سره خالد نذیر بھائی یو کوېسچن کولو خو هغه ډیسکنیکټ شوی نو اب زبرور تاسو بیا خپل کوېسچن وکړئ جی عبدالله بھائی سینجا څه صورت حال دی وخت کې سینجا ہوتا لګا په دې ټول په بونه باندې کنه نو ترانسپورټر دا وایي چې موږ د سینجا په ځای موږ پټرول استعمالو او دې د وجه کوم نه په کاغذ کې ډبل اضافه کړی دا لکه یو ځای ته چې کوم دی 50 غیشتونو 80 90 روپے کوي وصولي
دا حالانکه سی ان جی چې کوم دا پېټرول په نسبت باندې ځانه ده سوای په دې وخت له حکومت ته سوای انتظامی ته سوای عبدالحق بھائی تاسو ته आवाज درځي عبدالحق سیګنل ورغه دی ویک عبدالحق بھائی تاسو ته आवाज درځي حافظ صاحب اخوانه سیګنل ویک دی عبدالحق بھائی سیګنل زما په خیال او هغه ویک دی شاهین جی تا ته आवाज درځي بالکل راځي د دې سوي ګیس او د سی ان جی بندش او تا ته ما پرون ویلو چې په ټول ملک کې بوران را روان دی او ډیر خراب حالات دي او بل خالد نذیر یو خبرو که سی ان جی ګران شي او کارزان شي کاری نو ما غوي کاری هغه کمی نه دا یار ساته خان دا خو سخت خلک دي دا ډرایوران دی کاری با او ما غاخلی عبدالحق بھائی تاسو ته आवाज درځي او صحیح شو جی اوس صحیح شو خالد نذیر بھائی تاسو جی کوي ما خدا نه چې سی ان جی ګران شو کنه ما پېټرول چې کوم دی د سی ان جی په نسبت ارزان ده کنه او ترانسپورټانو ماګه شان د پېټرول په نسبت په پېټرول وګاړه چلی نو کوي ماګه شان دی په ډبل کا خالد بھائی اصل کې مسله دا ده چې تاسو وایي چې غني پېټرول ارزان دي او سی ان جی ګران تاسو دا بالکل ما دا کوشش نو اصل کې مسله دا ده چې د دې اکای چې کوم دی په پروګرام کې دا او د پېټرول لکه دا په باندې کېږي دا مسله ده چې د دې مایل سیواوي په دې کې ګاډي نو سیوا دا په 104 کې د باندې 104 105 کې دی کنه بالکل لازم هغه په 140 کې د خدایي کې لکه ګاډي مایل سیوا ورکې نو دا په دې وجه باندې په دې ګاډو کې دا په دې کمرشل ګاډو کې ډېر ورکې نو دا په دې وجه دا مسله وي په دې کمرشل ترانسپورټانو کوي نه سیوا کې کنه په دې لغ باندې ډرایورانو د پبلک کې کم دینو دا مسله راځي لکه په پاره یو چې کله تاسو پنده ته ځئ کنه ماشوم سره وینو هغه نه د کالج مخې ته واخلي شوري یا ضروره چې کوئی ګاډي نو ما او چې کله کوزي ماشوم ته تر غاړه کې او پټو کې چې دا مسله مسائل چلی نو پټو کې مبارک سبا به نه پوي دی او تعالی باندې شپې د 12 بجو نه پس پچ کم دی حل سبا بجو دا سبا به کولاوی دا سی ان جی بمپونه ان شاء الله کولاوی کې ټول تباوی سبا شپې 12 بجې ښه شپې 12 خاجي شاهین جی سے سوال کولو आवाज شاهین جی سے سوال کې وای بھائی لا خوب وځي نه هغه سیګنل کمزوري دي کنه یاره یو خو مې عبدالحق وای دا سیګنل موټور ټیک کوي یار دا سم کوي لا با سیګنل صحیح شوی دا بس اوسه سیګنل صحیح دی خو عبدالحق بھائی یو خبره به کو دا ستاسو سیاسي قیادت هم دا یو فرض جوړیږي پنوخار مختلفو علاقونه زه واتس اپ خو دی موبایل کې د میسجونه ډیر زیات ته د موبایل کپنو د ټاور او د موبایل کپنو د طرفونو د ویک سیګنل او 3G هغه دغه هم نشته کنه دي سہولت یو طرف ته دغه داوی کیږي د آنلاین ایجوکیشن او آنلاین تعلیم او آنلاین هر څه ډیجیټل پاکستان او دویم طرف ته د انټرنیټ هغه حالت دینه ټیک نشو چې پی ټی سیلم به لغر کده او ورپسې چې څومره د موبایل کمپنیانې دا ټول مینوالم ګوري او دا موبایل کمپنو حالت دی چې دا غي سیګنل په یو نتورک هم صحیح نه راځي
نو اصل کې حفیظ صاحب په دې کې دوه وجوهات دي که نه. یو د دې موبایل ډیټا دا کوم دی دا ډېر بلکې چې دا کله راغو دا 3G یا 4G دا سیسټم نو دا ډېر لیټ او بل دا په دې سیسټم باندې زما په خیال باندې زما ذهن دا وایي چې دا په سیسټم باندې دا دغه چې دا اوورلوډ دي او بل حفیظ صاحب اسیم چې دا پیکیجز دي کپنه دومره رو چې هغه لکه ډېر په چیپ ریټ باندې هغه ورکوي کنه اوس په مهینه کې لیے پته نه کتنا چیپ او هغه چې کم دینو په 100 روپے باندې دا چې واتس اپ کم دینو کتنا جی بي او هغه چې کم دی په 50 روپے باندې نو دا څه مختلف پیکیجز کله چې د یو سیټ ریټ کم شي نو ډیفینیټلی د کوالټي بیا خامخا خراب ما په خیال جی بالکل دا خبره صحیح ده. دا مسله به مونږ ټایم په ټایم وچتو. شاهین جی تاسو سوي تاسو ته سوال درځي عبدالله بھائی تدا ما جی چته اعلان کو چې به د الیکشن نو بایکاټ وای کنه نو عبدالله دې ته وې چې خالد څنګه لاګه خالد میدان خالد نو بلا مخې کوي بیا تاسو سو آزاد مو کتل یا په خپل را مخې کیږي قربان امیدوار و د پی ډی ایم دا وایي چې راځي یو پکړې او نډر سره او زبردست سره او مسلمان سره او قربانو والا سره او نور د سو وما ان شاء الله دا ټول خوبیان او پکې وي چې سو کم دي کله پټې نه وي ان شاء الله په سلام مشورې سره راځي او عبدالله بھائی د حکومتي خلکو ته سره د واک او اختیار سره د هرڅ دا ټول سره د خلکو سره یو کار وکړي چې لا شکست ورکړي او چنجي یو خبر عدالت کې ډېر ضروري ګڼل چې چونکه اوس په کې د شیډول اعلان شو د الیکشن شیډول اعلان شو نو زه تمامي خلکو ته کتونکو ته ټول ته دا وایم چې موږ مخکې تاسو ته ویلو چې د حکومت دا کارونه دا به د الیکشن پورې وي نو دا وایم چې کتونکو ته وایم چې چاکور مخه ته پایپونه پراتی وي چې درنه یو نسی حکومتي خلک یا محکمې چې چاکور مخه ته پولونه پراتی وي چې یو نسی دا چا پوجره کې ترانسفارمر پروتي او دای ورته یې خې اور نه یو نسی پدې پکې دي کما د کور مخه ته پایپونه پراتی دي در په خپل سوق به مرانه نوړي څنګه دا هغه پایپونه دي چې دا داخلو ته تلیو تیر الیکشن کې دا نظام پور دي دا په ګنډیرو کې ګرځېدلي دا پایپونه اوس موږ ته الله پاک راوستي دي او په نوخار په پی کې 63 کې هر څه پراته دي نو کتونکو دا وایو چې چا سره څه پروت دی دا مال غنیمت دی دا زموږ مال دی دا زموږ د عوامو د پیسې ده چې یو سیس د نسوقونه خوځي ان شاء الله تعالی چې کله الیکشن تیر شي دا ټول څه دا په بیا لګو ان شاء الله خو چې یو د سي درنه ګوره په دی وخت عبدالله سبا تاسو جلسه را تقریبا څومره خلک باندې کې شرکت کوي او دا به کامیاب شي نو جلسو په نسبت کنه په پوره به هغه سوري خو چې دا وای شاهین جی دا خو دا څه کار دی د دې خو تاسو لکه د پی ډی ایم چې کومه جلسه ده چې پاغې کې د خلکو تعداد چا معلوم کړی چې دا څومره خلکو په هر یو ځای کې په هر ځای کې چې کومه جلسه شوې ده تاسو پی ډی ایم پرې زموږ چې په سواد کې کومه جلسه شي وه په ګراسي ګراوند کې تاسو وغیرہ باسه په سوشل میډیا باندې موجوده ده زه خپل هلته تللی وم سواد ته د هغې د سر او د خپو پته نه لګېده چې د دې تعداد څومره دی د صرف د مسلم لیگ عبدالحق بھائی په مردان کې زیات سیزونه د پی ټی آی دي ذکر راته یم چې دا جلسه به مردان خلک برو کاږي نوکل کنه دا تاسو ویم نو شهنشاه بھائی زما خبره بیا به تاسو سره ریپیټ کما چې په سواد کې کومه جلسه شي او الته وزیر اعلی چې کوم دی نو د سواتو او هغه د سواتو او سنمه دی هغه او سبا مراد سید ده کسه شه دی دا هغه حل کوا او ډیسټریکټ چې کوم دی د وزیر اعلی صاحب زو دا ګراوند هغه د دې په 30% هم نو ډک کړي د دې نه یو هفته لس ورځې مخکې چې کوم دی کومه جلسه شي وه او بیا چې کوم دی هغې پسې
یو وخت لس ورځې پس بیا د امیر مقام صاحب چې کومه جلسه شوه نو هغه هم تاسو لږ وګورئ بیا دا هم وګورئ تاسو ته به هغه خبره وي فرق صاف ظاهر دی. زبردست. عبدالحق بھائی تاسو یو زه تاسو ته دا دعوت در کوم چې سبا راځئ زما د نوخر صحافیانې زما د سر تاجونه زما د سر ګلونه سبا تاسو راشه مردان ته بلړ شو الته به خپل ورته پته لګي یو سړی وای ماشل کې د ټوپ والے وای هغه ته دا غز او دا میدان خپل به پته ته لګي. بالکل دي زمونږ ټیم به په میدان وی هغه بس تاسو کوریج کوي کوشش وکاو کوم ته دغه مکمل شنو مونږ بمزو تاسو یو بیل انکشاف وکړو عبدالحق بھائی تاسو د پایپونو باره کې چې دا ټوله ضلع کې دی عمده پایپونه ګرځي عمده پایپونه دي افسه هغه لدین کا چراغ ولا دغه وي نخ پیوکا عمده پایپونه دي تی بیا وګوره دلته نه بوچل شي بیا بل ځای کی وي خو ان شاء الله تعالی زما په ګردونه واکي په کابل ور کې چې څومره پایپونه دي زما به کوشش دا وي چې ان شاء الله چې کړو ته دای ګوته ورډینو خپل په ته ان شاء الله کیدو در په لوی فضل سره وړي بیرانه نه کا خریدا بم په دې علاقو کې چې په پی کې 63 کې کم پراتی دا بم دلته کې ان شاء الله لګي کا خيري کدا ترانسفارمر دي کدا پولونه دي کدا 70 ترقیاتی کارونه دي دا د عوامو پیسې ده او دا مزید چې کوم دا پایپونه نور ستړي شوی دا پولونه ټول ستړي شوی دا ترانسفارمر نور ستړي شوی دې کې نور د ګرځېدو گنجائش نشته دی. بالکل دا صحیح ده. ډیره مننه. تاسو شاهین جی تاسو سوال کولو بل ما باید چې ترجمه کوي علاقه تاسو اسی یا سوال आवाज صحیح نه راځي. شاهین جی سوال له بیا کا سیګنل لی ویک ته سبا چې د جلسې د ځای دا ګوره د اختیار ولی صوبایي ترجمان پاکستان مسلم لیگ نو او سب چې موږ بغاړم تقریبا موضوع غاخ بډیر خلکی نو انتظامیه خو بس تاسو را چمکی کې انتظامیه رو سنټر پیرس نه کوي ګاډي ماډي بخونی سیاست تاسو ته لاس نه چي بیا ورکر پتا پلار باندې نه شاهین جی دا څه کار دی چې هغه خبره چې کله داسې حالات راشي نو بیا موږ سره د هغه خبره جواب هم شته دی د مولانا صاحب خبره وي हमारे साथ वही झंडा भी होगा और डंडा भी होगा نو که انتظامیه بیا داسې خبره کوي او موږ سره ناجایزه کوي نو بیا خو به دا غلطه وي بیا خو دا به ناجایزه کوي موږ سره بیا به موږ خپل ډیفنس کې چې کوم نه جسم کیږي بیا موږ خپل ډیفنس وکړو. زبردست. ډیره مننه عبدالحق بھائی تاسو موږ خپل قیمتي ټایم راکو ګرانو کتونکو تاسو خپل غیر چاپیره دا زمونږ د روزانه پروګرام دی ډیر مرګرو د دې پروګرام ستاینه مو کو دا غي وینا دا د چیرې دا هفتواری کسي روزوي ک روزانوي نو د دې پروګرام جاری ساتل دا بدن وخار د عوامو د پاره یو سانتیاوي دا غي د پاره رهنمایي بوي دا غي د پاره مدد بوي نو زه دې ټایم کې دا پروګرام را بندوم را کلوز کوم. عبدالحق بھائی ډیره مننه ډیره شکریا تاسو زمونږ د نننی پروګرام کې مونږ خپل قیمتي ټایم راکو او خبرې مونږ سره شیر کې سبا حواله سره د نوخار او مسلې او نور دلته چې کم مرګري دی هغه کمنټ کوي او کمنټ کړي دي لا بیا راځي د دې نه پس دا پروګرام به ګوري نو مونږ د زړه د کومینه شکریا ادا کوو او تر سره پوري بل الله یو ټاک شو پوري تاسو نه اجازه غواړو د الله په امان.